अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहु फी हर्सिहि वमन कान युरीदु सवाबद दुनिया नुअतिहि मिन्हा वमा लहु फिल आखिरति मिन नसीब वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल-आजिज़ु मन इत्तबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़मा इज़्ज़तमंदो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुमताज़ टोल दी दुनिया ता दयो सोशपो और दयो सोरज़ो दा पर डाली गिरे दादा अल्लाह फैसला दा चिता सुबज़ पैदा कोम और बिया बता सुबज़ मर्ग दर कोम नुका दुनिया के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द टोल न बेहतरीन प मखलूक़ात के चे इंसान दे पे इंसान के टोल न उच्चतरीन खलक अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीमात अल्लाह पैदा को द खपल दिन द इशाअत तबारा लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तहुम प दुनिया के मर करा वस्तु द दुनिया न अल्लाह रुखसत ददी अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीमात गुलामान چې په هغه وخت کې د دین د پاره ډېر غټه قرباني پیش کړې وي چې هغه صحابه او د نورو انبیاء علیه السلام مرګري هم الله د دې دنیا نه بوت لوای خست نو زما استاد سه حیثیت الله پیدا کړیو د دې مرګ د پاره او د مرګ با خامخارز قرآن کې الله فرمای كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. اللہ فرمائے چې ہر نفس لربا سکیگی ذائقۃ الموت دے سکون کے دے مرگ لرا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة اللہ فرمائے چې کم خلق لری کړي شو د جهنم د اورنا او په جنت کې داخل کړي شو فقد فاز په تحقیق سره دغه خلق کامیاب شو. دا خلق کامیاب شو. الله اعلان کوي ومل حیات الدنیا ان دې دا ژوند د دنیا الا متاع الغرور لیکن یو دوکه دا څه شي دی یو دوکه دا چې مسلمان په دنیا باندې دوکه نشي د دنیا زیب و زینت باندې دوکه نشي. الله وایي ته خو ما د مرګ د پاره پیدا کړې نو د مرګ نه مخکې ته څوکا په دنیا کې د مرګ د پاره تیاری وکړه. نن خو موږ ټول د کورونا په یره کې چې کورونا وایرس او کورونا وایرس زه دایم چې مخکې دا کورونا وایرس نو دا مرګونه وکنو مرګونه وو څوک به د زړه په اٹیک سره مړ شو څوک د شوګر د بیماری نه مړ شو څوک د زیړی د وجه نه مړ شو څوک د نورو بیماریو د وجه نه مړ شو یا ماسختن بس اړې ټیک ټاک او سحر کې بچ کم دی د دنیا نه رخصت شو تپوس بخل کو کولو چې دا خو ټیک ټاک او چرته لاړو دا څه وکنه ورشتیا وای زما عزت مندو مرګ دا څه شي دا خامخارت ممکن خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکیس من دان نفسا او خيار سړی هغه دی چې د خپل ځان او پیژني وعمل لما بعد الموت او دې عملو کې د مرګ نه پس د ژوند لپاره تیاری وکړي. او به فرمای والعاجز من اتبع نفسه هواها او بیکار سړی عاجز سړی دغه دی چې د خپل خواهشاتو تابعداري وکړي. وتمنى على الله او په الله باندې امیدونه تړي چې بس الله غفور رحیم دی الله به مې وبخي. ته خو ځان ټیک بیا الله باندې امیدونه تاړه دې کې شک نشته چې الله بخون کې مهربان دی. نو دی وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کړی چې تاسو کې خيار سره هغه دی چې د مرګ نه مخکې د مرګ د برسو کې تیاری وکړي. نو الله رب العزت موږ تاسو ته دا تیاری نصیب کړي. الله قرآن کې فرمایي والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم. هیڅ څوک ایمان والا شي او دې بیا نیک عملونه وکړي لنكفرن عنهم سیئاتهم الله دې دې ټول ګناهونه ختم ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او په آخرت کې موږ ته تدبیر خسته اجر او ثواب ورکړو. نو دی وجه نه زما عزت مندو مونږ ته پکار دی چې دنیا کې د مرګ نه مخکې تیاری وکړو. خو زما عزت مندو یاد ساتئ چې دا کم حالات مونږ باندې راځي په دې دنیا کې دا زموږ د لاسونو د عمل د وجه نه راځي. دا قرآن کې الله اعلان کړی دی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دا ځمکې په وچه او په لنده باندې چې دا کم عذابونه ښکاري او کم تکلیفونه ښکاري الله څه فرمایي بما کسبت ایدی الناس دا د انسانانو د لاس د وجنا دغه عذابونه راځي. خو بیا هم الله دون رحیم و کریم ذات دی چې الله څه فرمایي چې موږ دې باندې دې ته دا سزا ورکو دې د پاره چې دې موږ طرف ته متوجه شي زموږ طرف ته متوجه شي. لکه زه دا ویم چې اوس د مثال کورونا وایرس راو په دې کې موږ ته څه کول پکار دي چې الله طرف ته متوجه شو. چا طرف ته متوجه شو؟ الله طرف ته. او قرآن کې الله اعلان کوي چې اے حبیب صلی الله علیه وسلم
وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم چې تو سو پورې په دې امت کې موجود یې پستا په امت باندې بز عذاب نه راوړ. او دویم اعلان دا کوي الله فرمایي لکه دې د پر ته خبره کوم چې الله طرف متوجه شي ای تر سو پورې داخله استغفار کوي استغفار او دې معنی بخنه غواړي نو بیا هم په دې باندې عذاب رانه ولا نو زموږ څه حیثیت رښتیا وای زموږ بس چې په کومه علاقه باندې عذاب راشي بس مونږ صرف د عبرت هغه جوړ کو چې والله بس پلان کې زې باندې چې کوم دی عذاب راغو داسې دی او داسې دا نه وایو چې راشه 2 رکعات نفل وکا او الله طرف ته متوجه شي. مونږ نه قبر ایر دی مونږ نه حشر ایر دی مونږ نه ایر دی چې قبر کې مونږ سره سکیږي هغه ټوټ لړمانان د کچره برابر لوی هغه لوی ماران چې هغه صرف یو پوکي په دې ځمکه باندې وي په دې باندې به بوټي زرغون نشي هغه نه يرتي لیکن موږ سوي یاره پلان کې ځکه دا شی او شو پلان کې ځکه دا شو نه بلکې ته د مرګ نه مخکې د مرګ د لپاره تاسو کو تیاری او کمر نه خود خلاصېدل نشته او دا سچ عذابونه راځي دا زما او استاد د ګناهونو د وجنه چې کم دي دا راځي دا بیماری دا تکلیفونه د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای چې په اخر وخت کله بهایي بډیر حد تورسي بهایي بس تورسي یو لوی حد تورسي په دغه ټیم کې به الله د توبه بیماری نازلې تاسو ګورئ ډیرو ته دا خبره پته وي چې په مختلفو ځایونو کې په ډیرانونو کې واړه ماشومان غرزولي وي د زنا کنه وي غرزولي وی کنه به رښتیا زناګانې څومره زیاتې عام شوې ماته یو مرګري خبره کوله نن سبب د پیښور او د مختلفو ځایونو اوټلې دا د زنا نه بچ نه دي په سړکونو باندې به ګاډي روان وي او ګاډي ودی د بار ودرېږي چې د زنا لپاره موږ ځان سره څوک روان دا اوس زموږ په پاکستان کې دا کوم حالات تاسو کوي نه د 15 کالو ماشومه او د 10 کالو ماشومه زنا ورسره کې زیاتې ورسره کې بیا چې کوم د قتل کې زنا بیلو کې او قتل بیا بیل دا ګناه بیلو کې قسم دې دغه ماشومه دا خمرش ولاړ خود دې ماشومه د مور او پلار د پاره یو تاریخ داستان پاتې شو یو لوی پیغور پاتې شو دا سیده کنه د زما عزت یو لوی تبعی پاتې شو نو څنګه به داسې عذابونه نه راځي دا خو لا وړو کې عذاب دی دا خو دا کم ګناهونه چې مونږ تاسو کوو فضل عمر کې دا حدیث لیکل شوی دی چې په کومه علاقه کې یو ګناه شروع شي په کومه علاقه کې یو ګناه شروع شي او هغه خلک دا ګناه مخنیوي نه کوي د علاقې خلک سنه کوي مخنیوي اونکي دغه خلک دې د مرګ نه مخکې د عذاب راتلو انتظار دی وکي د مرګ نه مخکې ته عذاب راتلو انتظار دی دا ګوري فضل عمل کې دا حدیث ته په نورو کتابونو کې دا شتا زمون په دې علاقې کې یو سړی به دلته ډمې راولي زمون د محلې والا زمون د علاقې والا هغه ټول چې څوک ور روان وي دا منکې نو دې خلک خدا سي نشي ویلې چې دا مولانا سبت کوي دا پلاخین خلک بل کوي مړ دې اوسه سيزان په بیزته کوي او پلان کې او ډنګړې کوي دا خلک دا سی وایي کنه وایي دا مو د دې مرګري وي ګوري دا د دې مرګري وي په خپل باندې دا خبرې کوي او دنه مرګري وي چې دا ډمامین نومو قسم دې دا علما ستاسو خیر خواهان دي دا نیکان خلک د تبلیغ ولا مرګري دا ستاسو خیر خواهان دي تدریو رضوات الله په لار کې وباسي دنه په دنیا کې سوش خو ته د لوی ظلم نه او د لوی ګناهونو نه بچ کړو د آخرت تیاری ته چې کوم دې تر وېستي
دا علما کته ته اعلان کوي چې کینا درس ترازا ترجمه ترازا د دې مقصد څه شی دی چې تاسو عزت کې او د الله يرستا په دې ځړ کې راشي او د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم په دین باندې تروان شي نور څه مقصد نشته خدایان ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مور بیبي نه روایت ده عائشہ رضی الله عنها چې کله به حی زیات شي نو الله رب العزت په مختلف قسمه بیماری دا نازل کی وباګانی به الله راوړي کله کله به الله د اوریځ په شکل کې اور نازلې اور ادا سي وخت براش چې د کانو باران به الله نازل کی د کانو باران او دا سي وخت براشي چې د خلق سره خلق د ګناهونو په وجه به الله رب العزت نه شادوغان او سپي جوړ کی بزوغان به الله جوړ کی نن زمو مسلمانان یو لیکن سود څومره زیات شوی زیات ته کنه د رښتیا زموږ دغه ماشو علاقہ کته وګوري پدې کې هر دریم څلورم کس چې کوم د سود خور ته نه جوړ شوی زموږ پدې وطن کې ته وګوره چې زنا څومره هم شوی رشوت څومره زیات شوی نور گناهونه شراب څومره عام شوی دي آیس نشه پکې بیلې وروتي آیس نشه تا پکې بیلې وروتي چرس خدا خو یو عام مخ کې چلے قسم دې زما عزت مند نن د توبه ورځ ده او د توبه دروازه کولاو ده او الله دا فرمایلی دي چې تاسو کا ته استغفار وایا عذابونه بدرنه لری کا صدقه شروع کا برکانه بدرنه لری کا نو په اوس وخت زما عزت مند ټول نه غټه خبره ټول نه اوچته خبره دغه دا چې ما او تا استغفار ډیر شروع کو دا الله رب العزت ته اوجړ چې اے رب کریمه ته ما د ګناهونو څخه کړی ما ټول ګناهونه ما ته معاف کړي الله ته اوجړ پچو اوجړ نو موږ نه الله رب العزت دا وباګانی دا بیماری دا بټولي الله ختم کړي بعض خلک فرض منځونه نه کوي لیکن ستې زور ور کړی وظیفو ته یاد ساته چې ته یو فرض منځ دې پرې خور زکات فرض دې پرې خور حج فرض دې پرې خور نور فرایض دې پرې خور قسم دې کده سحر نو نه تر ماسوتنه پورې په وظیفو باندې ځان مړ کې والله کدي وظیفو کې ته فائدہ ملوشي او چې د الله د یو حکم نه فرمانی تا شروع بعض خلک په تاسو لري وظیفو ته ډیر زور ور کړی لیکن د 15 وخت مونږ کې چرته یو نیم ټیم مونږ کې راشي نوري پروا نه وي ګوري تاسو دا کنه د رښتیا وای په وظیفو بیا ځان ما اسه تکلیف کوا فرایض شروع کا فرایض بیا وظیفه کوا فرایض شروع کا د دې خیال ساته بیا وظیفو ته لاندې اوس نو په اوس وخت کې مونږ ته یو خو چې کوم ډاکټران مثال کوم خبره کوي د حفاظتي تدابیر د دې خیر د مون خیال ساتو شریعت کې ګوري دا من نه دي حفاظت د خپل ځان دا ګوري ضروری دی او هغه څه شی دی چې مثال ته تشکیل راځي د اوسنۍ بیماری په هغه کې تخپل ځان ټیشو پیپر در سره وي د خولې ته نسب بل مسلمان ته خلو ور نږدې کوما لاسونه دي وینځي پنځه وخت خو موږ اسم الحمدلله او داس کو ها او خپل خواري او مهنت کو د خپل صفه مسلمان الله د دې شي نه ډیر ساتي ګوري دا یا صدا ډاډو سي عقیده مضبوطی ک ان شاء الله الله هم ساتو چې الله مرګ لیکلي د دې نه بغیر بمري ها تاسو دا کنه حفاظتي تدابیر شریعت مطابق دا کولیش نور متوجه شو چاته الله ته متوجه شو او دعاګانې نوافل شروع کو چې یا رب د دې بیماری نه موږ مساتي نور د دې نه خطرناکې بیماری یا کمزوري د دې ټول نه حفاظت نصیب او ورسره د نور مسلمانانو د پاره موږ تاسو دعاګانې غواړو ان شاء الله صحیح ده ان شاء الله بل کوشش دا شروع کو چې د خپل وس مطابق صدقه اهتمام
او د صدقې یو طریقه درته ښیم. کور کې د سبزي پخه کا هکې خوروا لږه زیاته وکړه، او که مالدار وي او که غریب وي، اول خو مالدار غریب کس چې کوم په محله کې وي نو فورا هغه کور ته یو روټۍ نیمه زیاته پخوه او ورلېږئ. ټول که مالدار یې که غریب یو بل کورونو ته لږه لږه د صدقې په نیت باندې دا لېږه. مسافر راشي په زور یې ایثار کا چې موږ سره دا روټۍ وخوره. نور غریب دس وي چې ته تا ته پته لګي چې پلان کې غریب دی، یو ترړه وړواله او آور که چې ماته دعا کوه او په دې نیت باندې کوه چې یا رب دا صدقه په دې نیت باندې کومه چې ته دا کومې بیماری دی خدای پاکه ستا حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا صدقه رد البلا د بلاګانو نه حفاظت کوي. نو ته په دې نیت باندې کوه چې الله د ټولو مسلمانانو په دې سره حفاظت نصیب کړي. نو د دې اهتمام وکړو کنه ان شاء الله. کوشش کو دعاګانې اهتمام کو. سحر مون نفس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. یول اسپری سحر او یول اسپری ماخام صحیح ده ان شاء الله. او دا شان د مفتی تقی صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه یو دعا خولې ده چې درې ځل سوره فاتحه او درې ځل سوره اخلاص قل هو الله احد الله الصمد تر اخره پورې دا سورت او 314 پیری حسبنا الله ونعم الوکیل. حسبنا الله ونعم الوکیل. الله ته زموږ د لپاره کافی او بهترین کارساز. نو دغه دعاګانو سکو اهتمام کو. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت. دريزل سحر دا وایو. اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. دغه دوام دريزل ماخام او دريزل سحر پابندې سره وایو نو ان شاء الله الله رب العزت بزم استاسو د هر طرف نه حفاظت کوي. الله دې موږ ته عمل کول توفیق را نصیب کړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الله زموږ واړه او لوی ټول ګناهونه معاف کړي. یا الله د ګناهونو په وجه باندې یا الله زموږ پکړ ومکې. پروردگار عالم موږ د 14 صدې مسلمانان یو. یا الله چې هر طرف ته ګورو ګناهونه دي. اے الله موږ کمزور یو. یا الله موږ بے وسه یو. یا الله موږ خطاکار یو. یا الله ته لوی رب. یا الله ته موږ معاف کړي. اے الله که ته موږ معاف کړي یا الله تا نه څوک تپوس کوونکی والا نشته. یا الله زموږ په ګناهونو باندې که ته د عفو کلم راکاږې یا الله تا نه څوک تپوس کوونکی نشته. اے الله د خپل شان مطابق یا الله د خپل لوی مرتبه مطابق یا الله موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي. اے الله موږ انسانان ډیر کمزور یو. اے الله موږ د هر قسم بیماری نه محفوظ کړي. یا الله موږ ډیر کمزور یو. موږ د هر قسم بیماری نه محفوظ کړي. یا الله موږ باندې امتحانات را مولې. اے الله زموږ ایمانونه کمزور دي. یا الله موږ باندې خپل رحم وکړي. موږ باندې کرم وکړي. یا الله موږ د امتحاناتو قابل نه یو. موږ سره عافیت معامله وکړي. اے الله موږ ټول جنتیان کې. اے الله موږ ټول جنتیان کې. یا الله موږ ته شرم راځي چې تا نه سوال ځکه یا الله موږ ډېر ګناهګار یو. یا الله موږ ته ځان ډېر بد ښکاري چې موږ ته وایو چې موږ ته جنت راکړي. یا الله موږ د جنت قابل نه یو خو پروردگار عالم ته خو ډېر د لوی شان والا یې. یا الله موږ ته هسې به سم ته جنت راکړي. یا الله زموږ اعمال زموږ منځونه زموږ زکات ریاکارۍ نه ډک دي. اے الله ته موږ معاف کړي. یا الله مونږ که صدقې ورکو هم ریاکاري ده. یا الله که منځونه کوو هم په صحیح طریقې سره پروردګاره مونږ نشو کولی. یا الله ته مونږ معاف کړي.
یا الله ستاسو د دین څومره احکامات دي یا الله صرف هغه کې موږ شمولیت کوو خو نور یا الله هغه صحیح حق موږ نشو ادا کولی یا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صدقې موږ معاف کړي یا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو د برکت موږ معاف کړي یا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو د قران واسطه درکو یا الله موږ د هر قسم بیماری نه محفوظ کړي یا الله ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي یا الله په ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي اے الله دا وبا دا بیماری یا الله ته د کفارو د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي یا الله که هدایت قسمت کې نه وي پروردگار عالم د دې کفارو نظم ټول مسلمانانو حفاظت نصیب کړي یا الله ته د دنیا هر مسلمان په کوم ملک وي یا الله د ټولو حفاظت وکړي یا الله موږ نه د قبر عذاب لري یا الله موږ طاقت نشته غلړه معنا یا الله د غمارانو طاقت موږ کې نشته یا الله موږ سره عافیت معاملې وکړي یا الله مرګ حق دې مرګ نم خلاصې نشته خدای پاک مرګ موږ ته د اسلام په حالت کې راول یا الله مرګ موږ ته د اسلام په حالت کې راول یا الله صحابه کته نه د یا الله سوالونه باقی بار دا کول چې زموږ اخیری خاتمه خکې یا الله ډېر نیکان خلق او صحابه کرام یا الله موږ ډېر بد خلق یا الله یا الله موږ پتا تاسو سوال یا الله موږ ته شرم راځي یا الله زموږ د قبرونو خسته کې یا الله زموږ د قبرونو خسته کې یا الله موږ سره عافیت معاملې وکړي یا الله موږ سره عافیت معاملې وکړي یا الله د حشر د عذاب نه زموږ حفاظت نصیب کړي اے الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلاسونو مبارک حوض کوثر نصیب کړي یا الله ته حاضر مجلس کې چا شرعي حاجات د خپل غیب او خزانه پوره کړي اے الله د چا اولاد نبی الله نیک عمل صالح اولاد ورکړي یا الله د چا رښتې نیوي شوی پروردگار عالم غیبی د خسته رشتو بندوبست وکړي یا الله چې د چا نارینه اولاد نوي یا الله نارینه اولاد ورته نصیب کړي پروردگار عالم زموږ د مدرسې کې طلبه ډیر شوي دي یا الله موږ د زمکه په فکر کې چې موږ د بلی مدرسې بندوبست کې او کافي زمکه درنه غواړو یا رب او داغي جوړول هم درنه غواړو بهترین امارت سره په هر لیول سره موږ ته برابر کړي یا الله د خلکو په زړونو کې تداوا چې موږ سره د کې مالی او جانی امداد او هر قسمه امداد وکړي خدای پاک چې تر اوسه پورې د جمعات مدرسې کې موږ ته چا پیسې را کړې دي موږ سره چا مدد کړې ده خدای پاک هغه ته اجر عظیم ور نصیب کړي یا الله هغه بچو کې برکتونه پیدا کړي په مالونو کې برکتونه پیدا کړي خدای پاک په آخر وخت کې زموږ د عظیمه کلمه په ژبه او په زړه سره نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد